اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، څو ورځې مخکې مونږ ویډیو کړې وه. هغه ویډیو کې د دې رورجان دپاره مونږ درخواست کړی و چې د دې رورجان نه ډېره موده وشوه چې دا په کټ کې پروت دی او د پیمپرو او د چې کوم خصوصي خوراک دی یا شوده شو وغیره د هغې 8,500 روپۍ چې کومه ده دا ماهانه خرچه ده. اوس خو دا که مونږ خبرې کوو د ده سره دا خبرې هم نشي کولی او د بابا جان چې کوم دی نو د بابا جان مزدورکار دی، دیاړي مار دی. نو دیاړي مار سړی د کور خرچه برداشت کول هم ډیره ګرانه خبره ده. د سره کوشش کو که پرس کا خبرې کولی شي خو خبرې به نشي کولی. څنګه ښی دا د موبایل دی لایټ ته ګوري، تاسو کتی شئ دې ته خوشحالیږي. به هر حال مسلمانانو ورونو، په دغه کمره کې بې اسرې د الله په اسره باندې زمونږ دا رور پروت دی. دا تاسو کتی شئ د 8,500 روپو ماهانه د دې دپاره مونږ وینا کړې وه چې 8,500 روپۍ که د چا وس کېږي او زمونږ د دې رورجان دپاره څوک 8,500 روپۍ ماهانه رالیږي نو دا خو یو تاسو لیدی شئ چې معذوره هم دی. څنګه ښایي ستاسو نوم دی؟ بس دا په دې حال باندې مسلمانانو ورونو پروت دی او بلکې دته دا ټیم پیمپر چې کوم دی پیمپر دته لګېدلی او د پیمپر په ذریعه باندې دغه ژوند دی تېرېږي. جواد بھائی د جندول مونډه د سیډ نه زمونږ یو مورکۍ ده، هغې د دې دپاره د دې میاشتې چې کومه خرچه ده هغې رالیږلې ده. نو تاسو مهرباني وکئ د دې کیمرې په سترګه باندې چې هغه کومه ابیجان ده چې هغه زمونږ هغه مورکۍ پیسې ښکاره کړه چې ویني. دا خو به هر حال دا دوی له خواته به کېږي، هغه د دوی چې څوک وي هغوی به راشي، هغوی ته به وینا وکړو. بس دا نشي اخیستی دقلته کې ورته بالغ خواته ورته تاسو کېدوئ دغه پیسې او کور کې یو د دوی مور ده هغوی به راشي، هغوی به دا پیسې ورسره چوتي کړي. زویا نارینه خو کور کې نشته څوک که نه؟ څوک دي؟ وړوکی دی؟ وی راشه که نه، وی ته راشه چې دا پیسې ولې ورکړو. به هر حال مسلمانانو ورونو دا تاسو وګورئ، دا تاسو کتی شئ، ستاسو د وړاندې دی. دغه په دې حال کې بې حاله پروت دي. زما ټولو مسلمانانو ورونو ته دا درخواست دی د 8,500 روپۍ ښه هغه دیاړۍ له تللی دی. ښه ټیک ده، 8,500 روپۍ د دې ماهانه لګي. که د چا وس دس کېږي نو 8,500 روپۍ چې کوم دی د دې سره مدد کوئ چې د دغه کم شوده دي یا پی ماسته هر څه چې د خوراکي هغه به دې ته پته لګي چې هغه که دوی راوړي دله او یا د پیمپرو چې کم دغه دی چې هغه پیمپرې که دله راوړي او د دا وخت پې پاس کېږي. هغه مورکۍ ته ووایه، زویه مورکۍ ته ووایه وایي د دې کټ سر ته 8,500 روپۍ کېښودې، دغه 8,500 روپۍ بیا راواخله وایه. ښه مسلمانانو نو دا وینئ چې د ده کله یخني وشي نو د بیا دا طریقه کوي، دا چل کوي. بیا دا تاسو کتی شئ دا په دې حال باندې پروت دي. مسلمانانو ورونو په لوی الله هم سپارمه، د الله په امان.